چې کم سړی صورت اخلاص 200 کرته ووایي 200 کرته نو کو په اودس کې او کو بې اودسئ نو الله رب العالمین به د 50 کالو واړه ګناهونه سیوا د قرض نه د دې 200 ویلو د برکته به الله د 50 ټول ګناهونه کالو ټول ګناهونه الله معاف کړي خدا دې په اودس کې او کو په اودس کې دی او کو باوضو دی وي په اودس کې دی وي نو بیا زمونږ د دې دین یو ډېر لوی عالم دی ډېر لوی عالم ابو اللیث سمرقندی رحمه الله دا غنوم دی نو دا غي یو کتاب دی تنبیه الغافلین با عربی کې دی او اوس اردو کې ترجمه شوی دا تنبیه الغافلین نه هغه په دې تنبیه الغافلین کې لیکلي دي چې کم سړی 200 کرته سورت اخلاص وای باوضو یعنی په اودس کې نو الله رب العالمین به دې انسان له 9 فایدې ورکړي ګوتو باندې شمار لومبې فایده دا ده چې 200 کرته دې په اودس کې وي نو الله بستا 300 د رزق دروازې کولو کې 300 د رزق دروازې 300 د رزق دروازې څه مطلب یعنی الله تعالی دا هغه زین رزق درکړي چې ستا په وهم ګمان کې بم نه وي ستا سوچ کې بم نه وي او څومره بندې لارې دي د رزق دپاره الله به ټولې کولاوي نو یو شو په ګوته باندې شماره دویم نمبر دا دی چې الله به 300 د رحمت دروازې کولو کې 300 د رحمت دروازې دریم نمبر چې 200 کرته باوضو نو الله به 300 د غضب دروازې بندي کی دریم نمبر دا شو څلورم نمبر فضیلت ادا دی رونو چې کم سړی صورت اخلاص 200 کرته وای کنه نو الله بدل په جنت کې شپږ شپېته 66 بنگلې جوړي کی څلورم پنځم نمبر دا دی چې الله رب العالمین به تعالی په جنت کې چې په 10 ځلو باندې 100 بنگله ده یوه ده نو په 200 کرتو باندې 60 بنگلې شو نو پنځم نمبر به الله ستا په عمل نامه کې په جنت کې 60 بنگلې ولیکي او شپږم نمبر دا صفت دی چې څوک دا صورت 200 کرته وي د په عمل نامه کې به د 2000 نفلونو ثواب الله ولیکي چې لکه د نن 2000 رکعاته نفل کړي دي څویم نمبر شو شپږم اووم نمبر دا دی چې الله رب العالمین بدل د خپل علم نه علم ورکی او د خپل صبر نه به ولا صبر ورکی اوس د الله علم ډیر زیات دی د الله د علم موږ احاطه کولی شو نشو کولی د الله صبر ډیر لوی دی ولې تاسو ګورئ نه چې الله څومره صبرناک ذات دی مونږ څومره چې زه تا ته وایم لکه دا کار مه کوه او ته یې وکړې زه به یو ځل صبر شم لکه دا مه کوه خو چې په درېیم ځل نو کو مې راباندې وس کېږي نو توتاړه به رانه وباسم مونږ د الله رب العالمین څومره نافرمانیانې کوو د الله صبر څومره لوی دی نو اووم نمبر دا فضیلت دی چې الله برله د خپل صبر نه صبر درکړي الله برله خپل صبر او اتم نمبر فضیلت ادا دی چې کم سړی صورت اخلاص وای کنه صورت اخلاص نو الله رب العالمین به هغه حدیث خطا ته موي کنه چې د 50 کالو ګناهونه معاف کی او نهم نمبر فائدې دا وره او دا ډیره اعلی فائدہ ده ډیره خشته فائدې ده زویم کو دا نور خود دنیا او دغه دي دا بکو خدا کبه د اخیری فائدہ چې دا ډیره ضروری ده وای کم سړی چې صورت اخلاص وای نو الله رب العالمین چې کله دی وفات شي د په جنازه کې با او یا زر فرشتي دا شرکت کوي او دا یو حدیث کې راغلی دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وای مونږ تبوک ته تلو د تبوک میدان ته چې تبوک میدان ته تلو نو یو ورځ داسې راغله چې ډېر زیات خشته د انوار لګېده ډېر بارونق انوار وای مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن خو د دې نور څه عجیبه کشش دی یو عجیبه خوند دی یو عجیبه مزه ده
وی رسول الله مبارک وی چې زیم محسوسو ما دا خو زم محسوسو وی فوراً یې الله ته رجوع کړه چې خدای پاکه دا څه وجه ده نن دا انور عجیبه دی وی حضرت جبریل علیه السلام ولا راغی او ورته وی چې تاله یو جنازه راوړم نبی علیه السلام په تبوک کې دی او د مدینې منورې نه ته وی دا ولې وی دا نن ستا یو صحابي وفات شوی دی حضرت معاویه ابن معاویه لیسی رضی الله تعالی عنہ وفات شوی دی نو داغه په دی وفات باندې نن دا فضا چې ته وینې دا د هغې وجه ده او تاله زه جنازه دلته راوړم او ته به پې دلته جنازه کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ټیک ده نو جنازه یې وله راوړه او رسول الله مبارک بیا هغه د تبوک په میدان کې هغه انور داسې ملغیچن شان شو نو رسول الله مبارک جبریل ته وی چې دا د ده څه فضیلت و چې نور اول روښانه بیا دلته ماله جنازه راوړل او بیا زه پې جنازه کوم او نور بیا ملغیچن کېږي دا ولې وایي چې دا نور ملغیچن شو وره نو دا د ده په جنازه کې او یا زره فرشتو شرکت وکړه نو اسمان نه دومره فرشتې راغلې نو رسول الله مبارک ورته دا د ده څه کار و څه فضیلت و چې الله ولې دا دومره لوی مقام ورکړ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه الله خوشحاله شوي دا په څه وی دا په دې چې کو دی ولاړو کو دی ناستو کو دی ملاستو کو د خوراک کو او کو دی هغه مونږ چې ورته اٹھنا بیٹھنا وایو په هر حالت کې به ده ستا د قرآن کې چې دا کوم صورت نازل صورت اخلاص د صورت اخلاص د کثرت د برکته الله نن دې مقام ته را رسولی دی د دې د وجې الله ولې دومره لوی مقام ورکړی